بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زه محمد فهیم. نوې حکومت راغې، نوې وزیر اعظم راغې، نوې کابینه راغله، خو ولس ته ریلیف ملو نشو. تیر حکومت کې چې کم ظلمونه یا مشکل فیصلې په دغه ولس کې دی، په دغه حکومت کې هم موقت روان دي. او څنګه چې موږ کتل چې تیر حکومت په یو میاشت کې درې پیرې د اکتوبر میاشت وه تیر کال چې هغې کې درې پیرې حکومت د بجلی قیمتونه سیوا کړي. د هغې نه پس دغه حکومت په روانه میاشت کې دغه د اپریل میاشت کې 2 پیرې د بجلی قیمتونه سیوا کړه او 2 پیرې دغه قیمتونه د 3 روپو نه زیات سیوا شوي دي. بجلی قیمت مسلسل زیاتېږي لګیا دی او بجلی نشته، بجلی ملاویږي هم نه. بیا ورسره که مونږ وګورو د ګیس بحران هم مخې ته راغی. ګیس خو یخنۍ کې هم نو، بعد کې لږ ته ګیس ملو شو، اوس هغه ګیس هم نشته دی او هغه هم غیب شو. بیا د روپۍ چې کم ډي ویلیو کېدلو هغه یو وخت دپاره ګزاره وشوه، ایثار شو، خو دوباره پرې وتل شروع شو. آی ایم ایف سره د مونږ مستقبل نه دی، دا مونږ نه دغه اپوزیشن جماعتونه وي. او اوس یو ځل بیا همدغه اپوزیشن جماعتونه خوشحالېږي لګیا دي چې آی ایم ایف زمونږ کم د قرضې پیکج دی هغه د 19 ارب ډالر نه سیوا که او 8 ارب ډالر ته ورسو. آخر رښتیا څوک وایي؟ کومه خبره رښتیا ده؟ کم تنقید چې په پاکستان تحریک انصاف باندې کېده، نن همغه ارڅه همدغه اپوزیشن جماعتونه کوي لګیا دي چې کم جماعتونه حکومت ته راغلي دي. او هغه وخت کې چې کم هر څه تحریک انصاف ډیفنډ کول، نن تحریک انصاف په هغې باندې تنقید کوي لګیا دی. آخر دغه لوبه څه ده او دغه ولس حیران او پریشان دي چې آخر رښتیا څوک وایي او موږ سره څوک دي چې کم خلک اوسه پورې موږ سره وو، نن هغوی موږ باندې دغه ارڅه ګرانۍ لګیا دي. او پرونه پورې چې کم کسانو موږ باندې د ارڅه ګرانول، نن هغوی موږ سره ولاړ دي. د پیټرول قیمتونه هم ګرانېدي شي، د دې خدشې اظهار هم مفتاح اسماعیل صاحب کړی دی. دغه ټول معیشت کې دننه آخر روان څه دي او زمونږ دغه ولس به نور څومره بوج برداشت کوي. نن به خبره کوو د حوالې سره او موږ سره ټلیفون موجود دی ډاکټر زلاکت صاحب چې هغوی په خپله کافي جوور نظر لري په دغه معاشي سرګرمیانو باندې هم او دغه معاشي صورتحال باندې هم. ډاکټر صاحب ډېر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. ډاکټر صاحب، آی ایم ایف آیا زمونږ حکومت یا زمونږ ټول معیشت دغه آی ایم ایف نه غیر چاپیره تاویږي، دې نه بغیر موږ مخکې نه شو تللی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فهیم صاحب ډېره مهرباني. اول خبره خو دا دی چې اوسه پورې زمونږ دا 22م یا 23م ځل دی چې مونږ آی ایم ایف ته ځو. په دې دوران کې ډېر ځل مونږ د آی ایم ایف ته د پروګرامز نه بهر هم پاتې شوي یو، خو چا هم په دې باندې اوسه پورې داسې څه کمپریهنسیو ریسرچ نه دی شوی هغه چېرې آیا کله مونږ د آی ایم ایف په پروګرام کې وو نو زمونږ اکانومي څومره ډیولپمنټ کړی دی او یا د آی ایم ایف پروګرام نه بهر وو. دې باندې یو سټډي کول پکار دي چې ریسرچ وشي چې یاره د آی ایم ایف پروګرام کې او آی ایم ایف پروګرام نه بهر نو اکانومي څومره ترقي کړې او کمپیریټیو سټډي په دې باندې پکار دی چې دا کمپیریزن وشي او پته ولګي چې یاره دغه ولې مونږ چې کله د آی ایم ایف پروګرام نه بهر نو ولې هغه وخت زمونږ ملک چې کم دی نو هغه اکانومي ګرو کوله نه. زمونږ ملک کې ډي ډي پي چې کم ریشو به ونه هغه به ټارګیټ به کم فکس شوی په بجټ کې چې ګروث ریټ به دومره نو هغه به نه و. بهرحال ټول خبره چې ده نو هغه زمونږ میس مینجمنټ دی د حکومت خو لاس ورځې شوي دي، پته نه لګي چې دوی به څنګه دا مینج کوي ځکه چې هلته پولیټیکل انسټیبلیټي د پی ټي آی او دغه راوتې میدان ته راوتې څنګه چې مخکې دوی راوتي. خو خبره دا دی چې آی ایم ایف کم کنډیشنز دي ما مخکې تاسو په پروګرام کې په نورو کې ایښی دی نو د آی ایم ایف دې سره څه کار نشته. یاره زما د دې پروګرام یا د دې کنډیشنز د دې په عوامو باندې په یو کامن سټیزن باندې څه فرق پروزي. آیا هغه په ژوند کې پازیټیو چینج راځي او که د هغه په ژوند کې نیګیټیو چینج راځي هغه باندې دا ښه اثر کوي. زما مطلب دا دی یا په ژوند باندې خراب اثر دی. د هغه مین کنسرن دا وي چې یاره زه دا قرضه دی ملک ته ورکم نو دی به ما ته دا پیسې څنګه واپس کوي. نو هغې دپاره بیا مونږ ته یا کوم ملک ته چې دی قرضه ورکوي هغې ته لارې ښیي او ورته طریقې ښیي چې یاره دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا قسم سټیپس واخله نو تاسو ته به مونږ دا قرضه درکو. او ملک چونکې هغه ته د پیسو ضرورت وي، د فارن ایکسچینج ضرورت وي، نو هر کله چې آی ایم ایف سینکشن وکړي قرضه ورکړي یو اګریمنټ یو ملک سره وکړي نو ورسره نور داسې انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز چې دي نو هغوی بیا هغه ملک ته قرضې ورکول یا امداد ورکول شروع کړي لکه ورلډ بینک یا ایشین ډیولپمنټ بینک
نو بعضې وخت خو د حکومتونو دا مجبوري جوړه شي چې هغوی د خپل ټریډ ډیفیسټ کمولو دپاره یا د بجټ سپورټ دپاره یا نور ډیولپمنټل ورکس دپاره پروجیکټس دپاره چې کوم دي نو هغه دي انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز ته لاړ شي او دوی نه قرضې وغواړي. اوس تاسو د آی ایم ایف د موجوده خبره وکړه، د موجوده پروګرام باره کې خبره وکړه چې یاره دا حکومت مخکې تنقید کولو او هغې نه مخکې اوس عمران خان چې کوم دی نو په دې باندې تنقید کوي. نو ما تاسو ته مخکې څو ځلې دا عرض کړی دی، هر کله چې یو کس د ټیبل نه یو سایډ ته ناست وي هغه ته تصویر یو رنګ ښکاري، خو چې د ټیبل نه بل سایډ ته وړي بیا ورته پته ولګي چې حقیقت څه دی او ملک په څنګه چلوم او څه طریقې کار به اپناوم. په دې دغه کې که تاسو وګورئ نو څلور ډېر غټ شرطونه د اوسني اګریمنټ کې چې کوم پی ټي آی کړی او بیا دی مفتی اسماعیل صاحب بابل ورستلی او هغې سره بیا خبرې اترې کړې دي. نو هغې څلور ډېر غټ شرطونه یې چې یو شرط یې دی چې تاسو دا کم سبسیډیز مختلف شیزونو باندې ورکوئ نو دا ریډیوس کوي یا ختمه کوي. لکه اوس په موجوده وخت کې په پټرولو باندې چې کوم دی نو ګورنمنټ 21 روپۍ پر لیټر سبسیډي ورکوي، پر ډیزلو باندې 51 روپۍ ورکوي، په بجلی باندې 5 روپۍ یونټ ورکوي او دا ټول سبسیډي چې راغونډ کړي نو دا 966 بلین یعنی ارب روپۍ د میاشتې جوړیږي چې دا حکومت ورکوي. اوس د حکومت سره دومره ریونیو جنریشنز خو نشته، ټیکسز وغیره نه چې یاره دا کم سبسیډي دی ورکوي نو دا فاینانس کی او خیر لار هم دا پاتې شي حکومت سره چې یاره دا به یا ختمو یا به ریډیوس کوو. دویم شرط چې هغې ایښی دی نو هغې دا و چې دا کم امنسټي سکیمز د ټیکس دا بزنسز باندې تاسو ورکړي دي د پی ټي آی ګورنمنټ چې کوم ورکړي وایي چې دغه امنسټي سکیمز به ختموي، دغه ټیکسز والا هغه ایگزمشنز وغیره چې کوم دي موږ ستاسو پروګرام کې په مخکې خبره کړې وه. او دریم شرط یې دا ایښی دی چې کم پاور ټیرف یعنې په بجلی ګیس باندې به تاسو ټیرف محصول سیوا کوئ. او نور څلورم شرط چې کوم دی هغه دا دی چې تاسو په خپله وګورئ په اکانومي کې فردر ایونیوز تلاش کړئ چې کم ځای کې تاسو ټیکس لګولی شئ نو هلته ټیکس ولګوئ. اوس دا ټولې خبرې داسې دي چې د دې اینډ ریزلټ په ملک کې نوره ګراني هم راځي او د عام کس چې کوم دی یو کامن سټیزن چې دی نو د هغه د ژوند حالت به نور خرابېږي. سر تاسو چې کوم دا څلور خبرې وکړې اخرنۍ خبره ټولو نه مهمه خو په اخرنۍ خبر راځي چې آلریډي کم دی وخت کې ریونیو جنریشن ذرایع دي هغه دي خو تاسو ځان له نوې ذرایع وګورئ، نور ذرایع وګورئ. زیاتره حکومت ډېر هیویلی ډیپینډ کوي په انډایرکټ ټیکسز باندې لکه زما او تاسو ټیکسونه اخلي. ډایرکټ ټیکسز مونږ ګورو چې د هغې بیس نه سیوا کېږي، مکه نه لیمیټډ دی او تقریبا 60% ټیکسونه چې کوم دي هغه انډایرکټ دي. که دغه څلورم نمبر باندې لږه توجه راشي نو نه ګڼئ چې دا برني درې واړه هم به سره بیا کور کېږي. تاسو خبره بالکل ټیک ده او یو خو چونکې زمونږ هغه ډایرکټ ټیکس دغه چې کوم دی تاسو 60% یاد که ما خو چېرته یو ځای کې کتلي چې یاره دا 75 او 25% دي، یعنې 25% زمونږ په ملک کې کم ټیکس چې دی نو هغه ډایرکټ ټیکس دی لکه انکم ټیکس شو، پراپرټي ټیکس شو، ویلث ټیکس شو او باقي 75% چې دي نو دا انډایرکټ ټیکس دی. هغه ټیکسونه لکه سیلز ټیکس وغیره چې شو چې هغه په شیزونو باندې لګي نو هغه که موږ د انډایرکټ ټیکس حساب وکړو خو د پاکستان هر شهري چې دی که هغه غریب دی او که هغه امیر دی هغه ټیکس ورکوي. اصل خبره دا ده چې کوم ډایرکټ ټیکسز دپاره چې کوم دی دغه نیټ چې کوم دی دا وسیع کول پکار دي چې دغه نیټ چې کوم دی هغه سیوا شي، په هغې کې ډېر خلک راشي. ډېر داسې خلک شته چې هغه په د ټیکسیبل دي، د ټیکس ورکولو قابل دي خو یو طریقې سره یا بلې طریقې سره د دې نیټ نه ځان بهر ساتلی دی. نو دې دپاره موږ له پکار دي چې د ټیکس سیسټم کې خپل ریفارمز راولو چې خلک په د زړه نه دا یره وځي چې یاره زه ټیکس نیټ کې راشم نو ما سره به دو شي. یو خو دا پکار دي چې دغه یره د خلکو ختم شي او دا ریفارمز په ټیکس سیسټم کې راشي چې خلک په خوشحالۍ سره ټیکس ورکولو ته تیار شي. بل دا دی چې خلک دا هم وګوري چې یاره زه ټیکس ورکوم نو دا د ټیکس پیسې چې کومې دي دا په ما باندې واپس لګي، دا په غیر ضروري اخراجات په دې باندې نه کېږي، ان نیسیسري فارن ټرپس پې نه دي یا ان پروډکټیو چینلز کې دا نه یوز کېږي، په عیش و عشرت د حکمرانانو نه لګي. نو هغې نه پس په خلک ویلنګلی دې خبرې ته تیاریږي چې یاره په
ټیکس نیټ کې راشي. اوس خو داسې پریکټس ستري چې کم ټیکس کلیکټینګ دغه چې کومه د ایجنسیز چې کوم دي نو خلک اغي ته رشوت ورکوي او ورته چې څومره ټیکس لزر ټیکس پر راځي 15000 روپۍ یې رشوت ورکوي خو معلوم په دې رجسټر کې رانه والي. دا و اثر راته چې دا کوم ذکر وکړه چې پیسې چرته لګي 3 کاله و میاشتې او تقریبا 21 ورځې عمران خان صاحب حکمرانو او هغه به ویل چې ټیکس کې مونږه اصلاحات راوستل خو چې څنګه سوکې نه خوشو 98 کروڑ روپے داغه په هلیکاپټرو لګې دي. بل حکومت راغې او وزیر اعظم صاحب ځان سره پورا فوج بوئنګ 777 طیاره کې دننه اوس هغه بوزي لګیا دی عمرې د پاره. نو مونږ ته خو بیا څه بره فرق نه ښکاري یو هلیکاپټر باندې لګی او بل په جزونو لګیا دی. خبره دا 1 ارب روپے یا د عمرې ټریپ آل دو چې د عمرې د ټریپ باره کې خو دغه دا وایي وزیر اعظم صاحب ترجمان بار دا وایي چې دا به موږ خپل جیب نه فاینانس کوو. بهرحال پته نه لګي چې جیب نه به کېږي یا به د قومي خزانې نه کېږي خو 1 ارب روپے ټیکس چې کوم دی دا په هلیکاپټر لګېدل دا د قومونو په جون کې په لایف کې دا ورکوټه خبره ده د 1 ارب روپیا خرچه دینال که تاسو وګورئ چې د پی ټی آی د حکومت کم اکونومیک پالیسیزو د هغې په وجه چې د سوونو د زرګونو اربو نقصان اکانومي ته ورکړی شوی دی د مس مینجمنت د وجه نو پکار داري چې موږ په هغې باندې خبرو کو د 1 ارب روپیا دا خواته د سر همدغه د پالیسي تپوس کول غواړم تاسو پالیسي خبرې کوئ تیر حکومت کې دننه هم دا مسله وه چې انډسټري ته ګیس او بجلی نه ملاوېده هغوی دا ګیله کوله چې موږ ته بجلی او ګیس نه ملاویږي. اوس په کرنټ ګورنمنټ کې هم دا مسله ده چې بجلی ګرانیږي لګیا ده خو ملاویږي نه او ګیس هم نشته دی. آوټ سر لاره څه ده وی آوټ څه دی څنګه به دې نه راوځي؟ خبره دا دی چې زموږ خپل اکونومیک مینجمنٹ چې کوم دی هغه صحیح کول پکار دي. چې خپل مینجمنٹ مونږه صحیح کو نو هر څه به ټیک شي که مونږ بر وخت د په رایټ ټایم باندې رایټ ډیسیژنز واخلو نو هر څه به ټیک شي. پکار دا دی چې کله د ګیس ضرورت نه وي په اوړي کې په ژمي کې د ګیس ضرورت نو هغه وخت کې چې کله د ګیس ضرورت نه وي مارکیټ کې ډیمانډ نه وي نو د ګیس پرایس چې کوم دی هغه کم وي. ٹھیک شو نو مقداري چې موږ هغه وخت ګیس واخلو ځان سره خپل ریزروایډ سٹور دغه کو هغه ګیس موږ ځان سره کو د ضرورت په وخت کې یا چې کله شارټیج راشي هغه سپلای موږ سیوا کو. نو موږ حاله ډیسیژن اخلو چې کله کرایسس زموږ په سر باندې راشي کرایسس ته مخامخ شو بیا موږ خبري شروع کو چې اوس دام شي کول پکار دی دا کول پکار دی هغه وخت په مارکیټ کې پرایسس چې کم وي نو هغه سیوا وي او په ګران قیمت باندې بیا موږ دغه واخلو ډیسیژن واخلو هغه چې ګیس یا بجلی یا څه شی چې وي اخیستلي هغه موږ والو. دا چې موږ همیشه دپاره د غلط اسټیمیټس لګو غنم چې کوم دی غلط اسټیمیټس لګوایو غنم چې کوم دی سرپلس کې ډېر زیات چې موږ په ارزان قیمت باندې بهر خرڅ کو بیا وروسته راته پته ولګي چې دا خو زموږ خپل ضرورت هم نه پوره کېږي بیا خپل غنم په ګران قیمت باندې واپس اخلو. نو خبره دا د پراپر پلانینګ ضرورت دی د پراپر مینجمنٹ ضرورت دی دا نه د الحمدلله پاکستان ته الله پاک هر یو شی ورکړی دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې پراپر پلانینګ وشي پراپر مینجمنٹ وشي. سر یو بل خبره ده مونږه په دغه ډالر انکم کې ریمیټنس ډیر زیات مهم دی. د تیر حکومت په دور کې ریمیټنس اچانک اضافه وشوه کووډ وجنه ډیر زیات راغی څه به وایي هغه څومره اوس دا کرنٹ گورنمنٹ یا موجوده چې کوم سیټ اپ دی هغه مینټین کولی شي؟ نو ګوري یو خو د کووډ دوران کې او کوم چې پارامیټنسز کې اضافه شو هغه څو سټپس وو چې کوم مونږه اوچت کړو او چې خو د ګورنمنټ څخه کمال نه وي که دا موجوده حکومت یا د دې نه مخکې حکومتونو چې پارامیټنسز کې دغه را ټیک ته فیسیلیټیشنز وي د هغې په وجه باندې هم سیوایي وي خو هغه خو دا چې کوم هغه د اف ای ټي ایف کنډیشنلیټیز وو په هغې چونکې مونږه امپلیمنټیشن دغه کولو نو حکومت دا کوشش کړی چې یاره کوم illegal channels through the foreign remittances راځي نو هغه کم کړی شي یا هغه بند کړی شي نو through legal channels براتلل اوس legal channels په تھرو باندې remittances راځي دا هغې باقاعده ریکارډ کېږي دا هغې ریکارډ وي نو ظاهره خبره ده هغه زیات شو کېږي او پته لګي چې څومره remittances را روان دي. خو د بدقسمتۍ نه خبره دا ده چې دغه remittances مونږ کم راشي ریسیو کو هغه هم په پروډکټیو چینلز کې استعمال نه کو په یا په
غیر ضروری چینلز باندې دا هغه پیسې مونږ ولګو حکومت ته یا ملک ته چې کم پکار دي چې د دې په وجه باندې څومره ترقیو کی او څومره مرسته ملو شي هغه نه ملاویږي. صحیح. او سر ایکسپورٹس اوس پی ٹی آئی کلیم کوي چې تاریخ کې 40 ارب ډالر ایکسپورټس مونږ کړي دي ټولنه هایست په پاکستان په هسټری کې غنې چې څه فرق بدنه هم راځي. obviously چې ظاهره خبره ده هر حکومت چې کم دی نو هغه ایکسپورټس کم چې ایکسپورټرز دی ته سبسیډیز ورکوي او مختلف نور سټیپس یا کنسیشنز ورته ورکوي سټیپس اخلي نو دغه خو کېږي او ورسره چې کوم دی د ملک پیداوار هم سیوا کېږي نو ظاهره خبره د استاد پروډکټس لپاره په بهر دنیا کې ډیمانډ وي نو ایکسپورټس خو به دغه کېږي خو داسې یو دغه پالیسی نه دغه حکومت وا نه د دې څه زموږ ټریډ پالیسی چې موږ څه کنکریټ سټیپس اغوستي او د هغې په وجه باندې دا کم انکریز چې په ایکسپورټس کې راغلی دی چې دغه پالیسۍ نتیجې یا دغه مونږه مینټین کړی شو بس یو وختي دغه ملو شي اپورچونټي ملو شو زمونږ ایکسپورټ سیوا شو دغه شي بیا هر حکومت چې هغه په دې باندې بیا خپل اکریډټ خپل ځان طرف تالي چې دا زما په وجه داسې شي. سر لږ ارلی دی خو بیا هم تقریبا دونی هفتو شو دا حکومت راغلی دی غنې چې دغه دونی هفتو کې دننه دا حکومت ډایرکشن صحیح دی یا تاسو تخکاری چې ما غلطه دویم کوي کمه چې د خان صاحب حکومت کوله خبره دا دی چې دا حکومت خو دونی هفتې شوی دی خو څوره دی چې د خپل کابینټ جوړ کړی دی بلکې دا جی فارن منسٹر نن دغه شو نو د خپل ټیم مخې ته راولي هغې نه پس په پته لګي چې یاره د ټیم کې څوک دي او یاره د رایټ مین فار د رایټ ټاسک والا خبره شته که نه بس صرف خانه‌پوري شوی د منسټر جوړ شوی دی چلی به نو دا خو به د دې د پرفارمنس به هله پته لګي چې د کم کس په کم فیلډ کې ایکسپرټي ده هغه ته هغه ډپارټمنټ ویلو شي. سر مفتاح اسماعیل صاحب مخکې هم وزیر خزانه پاتې رہے غنې چې رائٹ مین فار رائٹ جاب نو ظاهره خبره د فیلډ خو دې وسله دي چې د نورو پرنګي اونخي چې دې نه مخکې دا کم درینیم کاله مونږ وکړه چې هر درې میاشتې پس او سر دې هم مخکې پاتې وي اسحاقدار صاحب نه پس عمدې وزیر خزانه و نو غنې چې هغه کال چې کم تقریبا 8 میاشتې تیرې کړې خې تیرې کړې وي نو یاره اوس د په دغه باندې دا سوال تاسو مانه داسې وکړو چې ما د هغه وخت د پرفارمنس او دغه باندې خو راته یادېږي نه چې دغه څنګه او الله د پی ایم ایل این سر د پی ایم ایل این کوم د معاشي ټیم خبره کوو نو هغه ټول برین د یو نوم نتاویږي اسحاق ډار نه هغه بار ملک کې ناستې او چې کله هم نواز شریف صاحب راغلی دی وزیر اعظم جوړ شوی دی نو هغه په ټیم کې هم دغه وزیر خزانه وي چې کله مو که 90s یا دغه 2013 نه 17 پورې غنې چې اوس هم ارڅ د ای پلاس کې دی او مغیر ارڅ کنټرول کوي لګیا دی یا نه مفتاح اسماعیل صاحب بالکل کلیر او هغه سره پورا یو کمانډ دی دا خو په پته لګي خو اوس خو چې کله د دې د حکومت راغلی دی نو اسحاقدار صاحب لږ میدان ته راوتی دی خبرې اترې کوي دی اوسه پورې خو داسې په پردې شاته ناست اوس د پردې نه را بهر شوی دی ظاهره خبره ده ورله به مشورې او دغه خو به ورکوي ګایډ کوي به دغه کوي به خو دې سره د احسان اقبال په شکل کې هم یو ډېر ښه دماغ شته دی په کار دی چې د هغه نه کار واخلي او هغه استعمال کی. نو سر احسان اقبال صاحب خو هم پر ټیم کې شته دی خو غنې چې څه چانس ولې چې د کوم ټایم ډېر لګ دی هارډلی یا به یو کالي یا به 14 میاشتې وي دومره ټایم شته ورسره چې دوی ټایم واخلي او معیشت ودروي یا الټیمیټ سټیپس دوی اغوستی شي چې الیکشن نه مخکې خلکو ته لږ ریلیف ښکاره شي. زما خو خیال دا دی چې چونکې دننه په ملک کې پولیټیکل انسټیبلټي ده او د دې هم زیات توجه به چې کوم دی را روان الیکشن باندې مرکوز وي او که دې ټولو نه غټ ښه کار کولی شي او هغه د ملک باندې په دې قوم د دې احسان نو هغه به دی چې څنګه شهباز شریف صاحب په هر وخت د چارټر اف اکانومي خبره کوله چې دغه یو چارټر اف اکانومي یو کمپریهنسیو لانګ ټرم پالیسی اکنامک پالیسی دی قوم ته ورکړي زما په خیال که نور هیڅ ونه کړي دا یو پالیسی ورکړي دا به هم د دې ډېر غټ کامیابی وي او غټ احسان به وي په دې قوم باندې هغې ته کانسټیټیوشنل او لیګل سپورټ او
پروټیکشن ورکی باقاعده د پارلیمنت نه پاس کی چې په دې کې به روان 20 کالو کې یا 25 کالو کې په دې پالیسی کې څوک چینج نه وي او تمام پولیټیکل پارټیز او ټول نور سټیک هولډرز چې څومره دي چیمبر اف کامرس او نور انډسټریز اګریکلچر چیمبر څومره چې سټیک هولډرز دي ټول یو ځای کې نه یو کمپریهنسیو پالیسی جوړه کی نو د لږ وخت کې چې کوم الیکشن ته پاتې دي کدی کې دی دا یو نور هیڅ نه کې دا یو پالیسی جوړه کینو دا به د دې ډیره غټه کامیابی او د دې په کریډټ باندې به یو غټ کار وي تاسو وایي چې یو لانګ ټرم پالیسی کم از کم د شل کړه پډره شکریا ډاکټر زلاقت سے مونږ سره موجودو مایم دی او پورا دغه سیستم نه خبر دی چې اخر دغه سیستم چلیږي څنګه دا ټول معاشي سرګرمیان وي خو یو ډیر مهمه مسله هم ده او پای باندې مخکې مونږ خبره کړې وه په تیر پروګرامونو کې هم او هغه دا ده چې زمونږ دغه سوشل میډیا د وخت کې زمونږ په لاس کې خدا خو مونږ هغه څه استعمالو نه څنګه استعمالول پکار دي د وخت کې مختلف قومي ادارو حواله سره په دغه سوشل میډیا باندې څنګه چې میسیجز کیږي لګیا دي څنګه خلک خپل رائے اظهار کوي نو لږ غونډه کې خپل ګریوان کې هم قتل پکار دي دغه ادارې دي چې هغوی دغه قوم دغه ملک د وخت کې جوړ کړی دی او دغه ملک هغوی تحفظ کې ساتلی دی پاکستان کندن ولاړ دی نو پخپله هر یو لیډر د قوی لګیا دی عمران خان صاحب پخپله هم وایي چې زه یم او که نه خو د ملک ته د فوج ضرورت دی د ملک ته یو آزاد عدلیه ضرورت دی د ملک ته باقي ادارو ضرورت دی نو دغه ادارو باره کې چې کله هم څه داسې خبره مخې ته راځي څه ټویټ مخې ته راځي څه فیسبوک میسج مخې ته راځي نو هغه رپورټ کوئ متعلقه اداره اف آی ای ته رپورټ کوئ چې دا کسان دي او دا د وخت کې په دغه قوم کې انتشار راوړي لګیا دي او په خپله غلطۍ سره هم هغه هیشټیګ استعمال نه کوي دا 5th جنریشن وار دی کم چې د انډیا طرف نه هم روان دی د مس انفارمیشن او ډس انفارمیشن حواله سره هر څه مخې ته راغلي دي نو دغه جنگ کې دننه په خپله د بل چا د لاس الیکار جوړ نه کوي خپل ځان لږ اویر وساتئ او خپل دغه ملک تحفظ دپاره د دغه ادارو تحفظ دپاره خپله ذمواري هم تاسو پوره کوئ دغه ادارو حواله سره کله هم څه ټکي استعمالوئ انتهایی حساس نوعیت ادارې دي انتهایی حساس معلومات وي نو لږ خیال ساتئ چې تاسو یو ورکوټه غونته میسج دغه ادارې حواله سره پوره دنیا ته څه پیغام رسوي دغه زمونږ ادارې دي دا زمونږ نه دي او مونږ به هم د دغه ادارو تحفظ کوو نو ځکه لږ غونډه کې خپله د بطور پاکستاني شهري خپله ذمواري هم تاسو وګرځوئ دغه زمونږ دغه سیګمنټو دا خبره به کوو چې اختر را روان کوټي اختر حوالې سره دې وخت کې د 9 چوټیانو اعلان صوبایي حکومت کړی دی 9 چوټیانې دي او بیا سیلګرې ځایونه دي خلک به هلته هم ځي صورتحال په هغې باندې هم مونږ نظر ساتو خو غوړې شانته مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او صورتحال څه دا رنګه دی چې روژې په میاشت کې اوس هم څلور یا ممکنه توګه باندې 15 روژې پاتې نن 15مه روژه وه څلور خو دي او 15مه روژه هم پای کې شاملې دي شي خو نن د خیبر پختونخوا ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ نوټیفیکیشن جاری کړ چې را روان پیر نه والا دغه 2 مئی نه والا تر 8 مئی پورې مطلب د پیر نه جمعې پورې به 15 ورځې د اختر چوټیانې وي دا 15 د چوټیانې دي خو که دغه پیر نه اول چې کومې 2 ورځې دي د خالی او اتوار د دغه میاشت خالی او اتوار چوټي که مونږ وګورو نو دا به ورسره 2 نورې ایډ شي نو 15 او 2 او بیا د جمعې نه پس چې کومې 2 چوټیانې دي هغه هم خالی او اتوار دي نو دغه 2 چوټیانې هم دي نو 9 چوټیانې د ورکوټي اختر جوړیږي او جمعه خو هسې د وخت کې سرکاري توګه باندې چوټي کیږي وختي کیږي یو بجه ټول دفتر بندي وي او یو نه مخکې هم دفتر بندي شي زیاتره خلک به همدغه سبا چې کومه ورځ ده ماسخوتن نه پس به هغوی خپل کلو ته ځي نو مطلب دا چې د جمعې ورځ هم پکې واچوی نو تقریبا 10 ورځې چوټیانې دغه سرکاري ملازمین دا به څنګه دا 10 ورځې تیروي خو کور کې وخت نشي تیرولی ظاهري خبره صرف په کور کې به نه وي دغه کور سره د مختلف سیلګرۍ ځایونه دي هلته به هغوی دي هلته به هغوی دغه وخت تیروي او دغه سیلګرۍ حوالې سره چې کوم دغه ټریپس دي یا دغه مختلف ځایونه تلل دي د دپاره خیبر پختونخوا 2 ځایونه ډېر زیات مهم دي که موږ وګورو نو ملکن ډیویژن ټولو نه ښکلی ځای دی خیبر پختونخوا زیاتره خلک زیاتره ټورسټ هم هلته زور کوي او هلته کې د لوکل ټورسټ سره د نیشنل او بیا انټرنیشنل ټورسټ هم دغه د سوات دغه د دیر
دیر او دغه مختلف علاقو دورا غوي کوي التزی الت وخت تیری او دغه ملکن ډیویژن تیار سمره دی دغه چترال سمره تیار دی دغه سوات سمره تیار دی دغه دیر سمره تیار دی صورتحال الت کې څه دی آیا الت کې چې کومه انتظامیه ده کمشنر ملکن ډیویژن دی یا ډیپټي کمشنر دی دغه واته ضلعي دی دا غوي چې کوم ډیپټي کمشنر دی غوي سمره تیار دی پای به هم خبره کو چې اخر دغه صورتحال څه دی او زمونږ چې کوم د مشرق ټي وي کورسپونډنټ ته سینیئر نمائنده نیاز صاحب کوشش کو چې موږ ځان سره هغوی په لاین باندې واخلو چې هغوی موږ سره خبره وکړي او د وخت کې هغوی موږ سره په لاین باندې موجود دي نیاز صاحب شکریه تاسو موږ له ټایم راکړ نیاز صاحب څه صورتحال دی سوات ته خو خلک خامخا ځان رسوي خو دغه اختر دپاره د سوات انتظامیې بیا سوات سره چې کم کمشنر ملکن دی هم په سوات کې کینی د پوره ډیویژن دپاره هغوی څه صورتحال جوړ کړی دی یو ځل بیا کوشش کوو چې نیاز صاحب ځان سره ټلیفون د لارې واخلو چې هغوی مونږه لږ غونته کې اپډیټ کړي د ملکنډ صورتحال حوالې سره د سوات صورتحال حوالې سره او د دیر صورتحال حوالې سره څنګه ما ذکر هم وکړه چې کمشنر ملکنډ هلته کې سوات کې کینی نو هغوی هلته کې بیا چیر کوي دا ټول میټینګونه ټول ډپټي کمشنر د اپر او لوور چترال د شانګلې د سوات اپر لوور دیر ملکنډ بونیر او سره باجوړ دا ټول ضلعي دي پوره دغه ډیویژن کې دننه او خلک زیاتره د لرې لرې ځایونو نه دغه علاقو ته زیاتره خلک هم دغه د سوات ته راځي ولې چې سوات یو انټرنیشنل ټورسټ سایټ هم دی ډیسټینیشن هم دی خلک هلته راځي خلک هلته کې وخت تیروي او دغه چوټیان یې هلته تیروي نو ځل بیا موږ سره زمونږ نماینده نیاز صاحب موجود دی نیاز صاحب څه صورتحال دی څومره تیار ده سوات انتظامیه دې ځله د اختر چوټیانو دپاره جی فهیم بالکل څنګه تاسو وړاندې وویل چې د پیر چوټیانې هم سیوا دي او دا ښکاري چې سیلانیان به ډېر زیات وي بلکې هر کال داسې چې سیوا وي او څه کال ګرمي هم سیوا ده نو داسې ده چې په لکونو سیلانیان سوات ته راتګ امکان دی یو وخت چې دی نو تیاریانې شروع شوي دي کوم چې لوکل ټورسټ دي مطلب د سوات او د خواوشا د سیمو دي هغوی ته ویلی شوي چې تاسو هغه ځایونو ته لاړ شئ چې نوي ځایونه یعنې چې څنګه چې تاسو ویله د سوات کالام ملم جبا مرغزار او بحرین او مدین دې سیمو ته ډېر زیات خلک راځي نو هغوی ته ویلی شوي چې تاسو چې دغه سیمو ته وځئ ځکه چې روډ به بند وي ګڼه به ډېره زیاته وي هوټلو والا ته چې دی نو وړاندې نه ویلی شوي دي هغوی چې دی نو کټګرایز شوي دي هغوی ته ویلي چې تاسو به کرایه سیوا نه اخلئ هغوی دپاره چې دی نو مخصوص شوي دي او ځای په ځای دا بورډونه لګېدلي دي ټورسټ ته هم ویلی شوي چې تاسو به د نه سیوا کرایه که چا غوښته هغه تاسو ضمني انتظامیې سره رابطه کولی شئ دغرنګې پولیس هم په ځای کړی شوي دي او دې کې دپاره ټورسټ پولیس سپیشل هغه هم راغوښتی شوي دي هغوی ته هم چې دا ټاسک کولی شوی چې کوم ځای کې سیاحانو ګڼه ډېره روډ بند دي څه مسله یې نو چې هغوی په ټایم باندې هغوی ته رسي خو سیاحان دومره ډېر زیات راځي چې امکان داسې نه دی چې هغه شانته کې څنګه چې دوی اعلان کړی دی اوس کوم چې دوی یو شیډول جوړ کړی د هغې مطابق راشي ځکه چې دلته چې کله سیاحان شروع شي خاص کر د اختر په دویمه ورځ باندې او څنګه تاسو ویل چوټیانې ډېرې زیاتې دي پنځه شپږ ورځې دي نو بیا ځای په ځای روډ بند دي د پټرول قلت هم راځي او بیا چې دی نو دا روډونه په هغې باندې تنګ شي ځکه چې په لکونو تېر کال چې دی نو څه 15 لکه څه 5 لکه سیلانیان راغلي څه کال هم داسې امکان دی نو دومره خلک چې راشي او بیا دلته کې سوات موټرۍ جوړ شوی دی څومره امکان دی نیاز صاحب انتظامیه څه وایي چې څومره سیلګر صرف سوات ته یا ملکنډ ډیویژن ته راتلی شي دې ځله دوی خو امکان داسې ظاهر کوي چې د 15 لکو نه والا سیوا به چې دی دا به صرف سوات ته راځي او دغرنګې ملکنډ ډیویژن چې دی نو د هغه څه 1 میلیون یعنې 10 لکه پورې دوی چې دی نو هغوی توقع ظاهروي چې داسې به راشي چې په هغې کې ډېر او هغې دپاره دوی تیار دي تاسو څنګه ذکر وکړو چې د پټرول بحران راشي د خوراک د سامان بحران راشي د هسپتالونو بحران راشي آیا انتظامیه هغې دپاره تیار ده تر دې حده پورې صرف انتظامیې انتظامات کړي دي چې هوټل والا ته ویلي چې تاسو به دومره د یو روم یا د یوې کمرې به چې کنه دومره کرایه اخلئ بیا رنګې پولیس ته هم ویلی شوي چې تاسو به ځای په ځای او د امن امان او یا دغه رنګې ټورسټ ته چې ځان لاره ښودلو دپاره یې ټولو پولیسو چوټیانې چې دی منسوخ شوي دي ځای په ځای به دغه رنګې د خوراک شو یا د تیلو شو تر اوسه پورې د دې انتظامات نه دي شوي عموما دا انتظامات چې دی نو دغه هوټل والا یا د دلته کې پټرول پمپونو والا هغه د خپل ضرورت مطابق کوي او هغوی ته اندازې چېرې دونه سیلانیان به راځي نو د هغې لپاره اوس سټاک چې دی نو مخکې نه جمع کوي
صحیح په سرکاري کچه باندې یا د حکومتي کچه باندې هغه سره صرف مشاورت وشي او هغه ته ویل خاص کر هوټل اسوسییشن چې کوم صدر دی هغه نن یو بیان جاری کړی دی او هغه اپیل کړی دی ټول هوټل والو ته کوم چې هغه کمیونټي دا چې را سم سیلانیان راځي هغه ته اسانتیاګانې ورکوي هغه ته په هوټلو کې چې د نړۍ په اسانه کمرې ورکوي او کوم چې لوکل دي هغه ته دا اپیل کړی چې تاسو هغه سیمو ته لاړ شئ چې هغه یعنی معرفي نه دي او هغه د کوم بهر سیلانیان چې دا هغه معلومات نشته دی یا هغه چې دا غزه نشي تل تاسو هغه ځای ته مزه چې کوم ځای غنئ یا کوم خلک خپل چې دا هغه ته ویلي تاسو کورونو کې پاتې شئ د دغه هدا پورې تنظیمات شوي دي. نیاز صاحب ته کوم دا غنې خبره وکړه نو آیا په سواد کې مختلف نور شته لکه شانګلې ته ډېر کم کسان دي زیاته خلک هم دغه په سواد باندې زور دی بیا دیر کې هم صرف کومراډ باندې بوج زیات دی باقي علاقې پاتې دي نو آیا انتظامیه هم کوشش کوي چې نور نوې ټورسټ کوم سایټس دي د هغې ګایډنس لپاره هلته خلک پوهي کړي چې کوم ګایډ دي هلته موجود وي چې ورته بل ځای هم وښیي چې دا ځای هم دغه تورې دې خوا لاړ شئ. بالکل شته سواد کې چې د نوې زیله چې د معرفي کړي دي پای کې خصوصا ګبین جبه ده چې هغه روډ ټیک شوی دی او هغه ډېره غټه علاقه ده دغه رنګې جاروګو ابشار ورته وایي چې دا د بټې د علاقې طرف ته ده هغه تم چې د ټیک ټاک روډ هم ټیک شوی دی خلک هغه ځای ته تللی شي داسې چې دی نو بیا کوم د تاسې د کابل بعضې سیمې دي چې هغې کوم چې دی نو پکنیک سپاټس جوړ شوي دي هغوی خلکو ته ویلي چې هغه سیمو ته لاړ شئ ایون په ګبین جبه کې خو اوس چې دی نو هغه هوټل هم جوړ شوي د خوراک ځای پکې هم جوړ کړی شوي دي هغې ته نقشې هم لګولی شوي دي چې دا د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان دغه آبایي علاقه ده او دغه علاقې نه دي دغه سیمو ته ډېر کم خلک ځي نو امکان داسې دی چې ستاسو سیلانیان به چې تقسیم هغه ځای ته شي خو عموما هم داسې ده چې سیلانیان د ټول نه زیات چې راځي نو هغه ملم جبې ته ډېر زیات راځي چې ډېر تنګ ځای دی او هلته بیا دومره رشي چې په ګنټو د خلک ځانان په دې ګاډو کې اکثر په دې ګاډو کې په شپو کې کالام هم داسې ډېر زیات خلک ځي کالام ته او کالام ډېره ورکوټي مطلب دره ده او هلته بیا دومره رشي چې په ګنټو ګاډي چې دی نو ولاړي او دغه خبره نه ده موږ ښودلي هم دي اکثر په ګاډي کې شپږ ګنټې او اته ګنټې د خلک چې دی نو ایستاري خو سواد داسې سیمه ده چې سیند په غاړه ولاړي یا دې ځای کې ولاړي چې هغه موسم ښي نو هغې ته هغه تکلیف نه یا هغه مسلې نه او ځای په ځای چې دی نو خلکو رسټورنټ کولاوي کړي هوټل کولاوي کړي بیا سواد خلک عموما ښه دی د مېلمنو چې دی نو قدر کوي هغې ته مېلمنو ته به ښه نظر ګوري. نیاز صاحب اخرنی سوال دا خو دا د پټرولو ډېره غټه مسله وه تېر ځل او بیا هغه څومره ګران خرڅېدل ملاوېدل هم نه نو آیا دې ځل لا هم څه پلان شته چې لږ سټاک هلته پروت وي په سواد کې دننه چې هلته خلکو ته پټرول کم از کم په خپل ریټ ملو شي؟ بالکل د پټرول ډیره زیاته غټه مسله ده او دا به په راتلونکي وخت کې هم راځي اوبه چې پټرولو مالکانو یا د پټرول پمپونو مالکانو ته هغوی ته هدایت جاري کړی شوي تاسو خپل سټاک پوره کړئ خو چونکې په پټرولو په قیمتونو کې اتار چړاو راځي او د دې وجې نه پټرول پمپونو مالکان چې رسک نه لري چې زیات والي یا زیات هغه سټاک نو دا مسله به راځي او څنګه تاسو ویل وړاندې نه چې نو دا خاص کر په کالام بهرین دې سیمو کې به ډېره زیاته راځي او پټرول به کم وي په دې لپاره چې دی عموما هغه مافیا چې هغه بیا په جیپکینونو کې او په خپلو دوکانونو کې په ډرمونو کې پټرول پټ ساتلي او هغه یو په دوه باندې خرڅوي د هغې لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي ځکه دا خبرې هغه ځینې انتظامیه اوري پکار ده ستاسو د دې پروګرام په توسط سره چېرې د وړاندې نه داسې ګامونه پورته کړي چې هغه کسانو ته د هغې بدې پېښې هم راتلی شي چې هغه د پټرول پمپ سره نشته دی خو په دغه دوکانونو کې د پټرول خرڅوي او په ګرانه بیه خرڅوي او بیا د خلکو د مجبورۍ نه پیدا دي نو پکار ده چې د هغې مخنیوی وشي او وافر مقدار سره چې د پټرول چې دی هغه د پمپونو ته چې دی نو مهیا کړي تر اوسه پورې داسې واضحه پالیسي دا نشته چې د پټرول بحران سره به دوسته کوي. ډېره شکریه نیاز احمد خان صاحب زموږ سیریس کورسپونډنټ و هغوی سره خبرې کوي چې سواد صورتحال کوشش خو دی چې دا هر څه وشي خو زمونږ لږ سیوک ریسپانسبلټي ده بار خبره کوم د سیوک مطلب زمونږ څه ریسپانسبلټي ده بطور شهري مونږ هلته ځو هغه علاقې سواد یو ښایسته علاقه ده او ویل کېږي د ایش لینډ دی نو چې زه هلته لاړ شم دومره ښایست ځای دی هلته ښایست وګورم او بیا همغه ځای زه ګنده کړم لکه زما ذمواري هم جوړېږي دغه ایشین سویټزرلینډ سره زموږ یو بل ډیویژن هم دی چې هغې ته مونږ هزاره ډیویژن وایو او هغه ځای کې هم سیلګر ډېر زیات راځي په هزاره به هم خبرې کوي وړې شان د مې نه پس
تاسو پروګرام کې ځل بیا هر کله وایو مون خبره وکړه د سوات او د ملکن ډیویژن حواله سره اوس به مون خبره کوو د هزاره ډیویژن سره. هزاره کې ټولو نه زیات بوج په عمدغه غلیات باندې وي. زیاتره خلک دغه غلیاتو ته ځي. ښکلی ځای دی، د سیلګرۍ ځای دی او بیا هلته کې یو ډېر غټ تعداد د پنجاب نه راغلي سیاح هم دي، سیلګر هم دي چې هغه هلته کې راځي او بیا هلته کې هغوی د دغې ځایونو خوند اخلي. او دې وخت کې مونږ سره د غلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی د GDA ترجمان احسن حمید سے موجود ہیں. احسن صاحب بہت شکریہ. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارے 2 ڈویژن ہیں جہاں پر ٹورزم بہت زیادہ ہے، ٹورسٹ وہاں آتے ہیں. ایک ہمارا ہزارہ ڈویژن ہے اور ایک ملاکنڈ ڈویژن ہے. ملاکنڈ میں تو جگہ بہت ہیں لیکن ہزارہ میں آپ کا علاقہ سارا پریشر یہاں پہ ہوتا ہے. اس بار کیا صورتحال ہے؟ عید آ رہی ہے، 9 چھٹیاں ہیں سرکاری طور پر، تو 9 چھٹیاں مطلب ایک بڑی تعداد سیاحوں کی آ سکتی ہے. کتنا اندازہ ہے آپ کا کتنے سیاح آئیں گے اور تیاریاں کیا کی ہیں اس کے لیے؟ جی بہت شکریہ فہیم. ایکچولی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو چھٹیوں کا ڈیوریشن ہے بہت زیادہ ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو نمبرز ہیں ٹورسٹ کے وہ گلیات کا رخ کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، ٹریفک کے ساتھ مل کے ایک پورا پلان بنایا ہے جس میں ہم ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے 3 جگہوں پہ ٹورسٹ فیسیلیٹیشن قائم کریں گے. اس کے ساتھ ہم ان کے لیے ٹورسٹ فیسیلیٹیشن کے لیے ہم جگہ جگہ پہ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو آفس کھڑا کریں گے. اس طرح GDA کے ہیلپرز ہیں جو تقریباً وہ 200 کے قریب، جو مین ایبٹ آباد مری روڈ ہے، مین جو آرٹری ہے خیبر پختونخوا کو مری سے ملاتی ہے، اس کے اوپر تقریباً 200 سے زائد GDA کے اہلکار جو ہیں وہ اپنی خدمات انجام دیں گے اور ٹورسٹ کے لیے ہیلپ کے طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن دینے کے لیے 24 گھنٹے انشاءاللہ وہ روڈوں پہ موجود ہوں گے. صحیح. اور کتنا اندازہ ہے؟ کیونکہ بتایا گیا ہے کہ ملاکنڈ میں 10 لاکھ سیاح آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ان 9 دنوں کے اندر. صرف 5 لاکھ سیاح سوات آئیں گے، تو پھر ہزارہ میں کتنی صورتحال ہے؟ یہاں پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ امکان کتنا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ چونکہ جو ہمارے پاس گلیات کا ریجن ہے یہ ایکسیسیبل ہے اسلام آباد سے، اور ہمارے زیادہ تر ٹورسٹ جو ہے وہ مری سے انٹر ہوتے ہیں تھرو باڑیاں ٹول پلازا کے گلیات میں. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً ان 9 دنوں میں جو عید الفطر کی ہے اس میں 7 سے 10 لاکھ جو ٹورسٹ ہیں وہ گلیات کا وزٹ کریں گے. اور ان کے لیے ہم نے پراپر پلانز اپنے کر دیے ہیں. ڈیوٹی روسٹرز ہم نے جاری کر اہلکار ہے وہ عید پہ بھی ڈیوٹی کریں گے، اور عید کے بعد جو ویکینڈ ہوگا، جو لانگ ویکینڈ ہے جس میں چھٹیاں ہیں، اس کے دوران بھی ہمارے جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی پہ اپنے موجود رہیں گے. صحیح. احسن صاحب، کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. ایک بہت بڑا سانحہ مری میں ہوا لیکن گلیات کے اندر اللہ نے خیر کی اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ GDA نے اچھا کام کیا ہے. اس بار کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے کوئی الٹرنیٹ پلان ہے یا وہی پرانی پلان کے ساتھ چلنا ہے وہ کامیاب رہا تھا؟ جی میں آپ کو فہیم بتاتے چلوں کہ گلیات کے اندر اس ٹائم جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 1400 سے 1500 تک کے درمیان رومز کی کیپیسٹی موجود ہے. اس کے علاوہ ویلاز ہیں. ہم اپنے جو ہمارے پاس جب آپ ایبٹ آباد سے نتھے کے لیے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ٹریفک کاؤنٹنگ سسٹم انسٹال ہے. اسی طرح آپ جب پنجاب سے آپ انٹر ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو ہمارے پاس ٹریفک کاؤنٹنگ سسٹم انسٹال ہے. جس طرح ہم محسوس کریں گے کہ گلیات کے اندر ہمارے ہوٹلز کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہے، ہم گلیات میں جو ٹورسٹ ہوں گے ان کی ہم جو انٹری ہے اس کو بین کر دیں گے. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ہے اس کے جو ٹورزم کے لیے جو منشور ہے اس پہ اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو سکے اور لوگوں کو ہم اچھی طرح سے بہتر انداز سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ریٹس کیسے کنٹرول ہوں گے ہوٹلز کے بھی اور اشیاء خوردنوش کے بھی؟ دیکھیں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی جو ہوٹل ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ سیٹنگز رکھی ہیں. ان کو ہم نے اس بات پہ قائل کیا ہے جو ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے یہ اس کا انحصار جو ہے وہ ٹورسٹ پہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سانحہ مری کے بعد ٹورسٹ کے لیے فری میں ہم نے فیسلٹیز ہم نے انہیں پرووائڈ کی، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت ٹینیور بہت لمبا ہے چھٹیوں کا تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹورسٹ گلیات آئیں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کم سے کم جو ہوٹل کے چارجز ہیں وہ لگائے جائیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کی جائیں، ان کو بہتر انداز میں سہولیات دے سکیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کا جو ہاسپٹیلٹی کے لحاظ سے مشہور ہے، ہم ایک بہتر انداز سے اپنے پورے پاکستان سے آنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی کر سکیں. احسن صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس اور میں نے خود بھی اپیل کی ہے، لیکن آپ اگر کہنا چاہیں کچھ کسی کو، سننے والوں کو، کہ جب بھی کوئی سیاح آتا ہے تو انتہائی
انتہائی خوبصورت مقام پہ جا کے اس کو وہاں پہ گندا کر کے چھوڑتا ہے. صفائی کی صورتحال آپ لوگ تو کر رہے ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان ٹورسٹ سے کہ وہ وہاں پہ کیا کریں؟ جی دیکھیے جی بھائی, اکثر ہم لوگوں سے کہتے ہیں, ہم ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, سیمینارز بھی کرتے ہیں, اویئرنیس سیشنز بھی کرتے ہیں کہ ہم ٹورسٹ کو ہم یہ اویئر کر سکیں کہ جو وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں. ایون ایک بندہ مشکوری ٹریک کو اگر ٹریکنگ کر رہا ہے, میرنجانی کو ٹریکنگ کر رہا ہے, تو وہ اپنے ساتھ جو ڈسپوزیبل چیزیں لے کے جاتے ہیں, اپنی بوٹلز کو وہاں پہ پھینک کے آ جاتے ہیں, اپنا کچرا اپنے جس طرح آپ کے چپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پیکٹس کو پھینک کے آ جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش یہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ مقامات پہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے, ان کی اویئرنیس کے لیے جی ڈی کے اسٹاف کو بھی موجود رکھیں تاکہ ان کو اویئر کیا جا سکے کہ وہ وہاں پہ گند نہ پھیلائیں. بہت بہت شکریہ احسن حمید صاحب, ترجمان گلیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور دغه پلیټفارم نه دغه درخواست مونږ هم کوو چې د الله تعالی طرف نه یو حسن ستاسو صوبې ته ستاسو ملک ته ملو شوی دی چې چرته نه راځي, که د مردان نه ځای, چارسدې نه ځای, پیښور نه ځای, که چرته نه هم ځای, که دغه جنوبي اضلاع نه, کوهاټ نه, لکي مروت نه, ټانک نه څوک هم ځي, یا د کراچۍ نه خلک راځي, د پنډۍ نه خلک راځي, نو دا صوبه دغه ځمکه ستاسو هم ده, دا ګنده کوئ کم از کم ما چې کوم شاپر کې تاسو ځان سره خوراک سامان وړئ په هماغه شاپر کې هغه هر څه واپس واچوئ. دې وخت کې پلاسټیک بیګس ولته الاؤډ نه دي, نو دا غلطۍ خو کله مونه کې ځان سره به د کپړې بیګ وړئ او هغه کچره چې کوم تاسو ځان له د خوراک دپاره سامان وړی دی هم په هغې کې واپس واچوئ, ځان سره راوړئ, یا هم هلته کې چې کوم هلته کې ډسټبن دي, کوړهدان دي, هغې کې واچوئ. هغه ځای مه ګنده کوئ, نه خو تاسو د اوبو ته هغه ګندولی او نه تاسو هلته کې چې کوم د شینکې دی هغه ګنده کوئ. دا زموږ ذمواري هم ده او دغه صفایي زموږ د ایمان حصه هم ده. پروګرام وخت ختم دی, اجازت راکړئ, د الله په امان.